سورۃ الفلق، سورہ فلق اور سورہ ناس دواړه مکی سورتونه دي. ابن عباس سے وہی مدنی دی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ میں روایت گئی، اغم وہی ز مدینہ کیوں پیغمبر علیہ السلام راته عقبہ پتہ ده بیگاش په ما باندې آیاتونه نازل شوی دي، نو سورہ فلق او سورہ ناس راته وی. نو معنا دا چې دا مدینہ کې نازل یا بیا توفیق او تطبیق ادا ده چې نازل مکه کې او اپلای مدینه کې شو. نازل مکه کې خدا واقعه د سحر چې پیغمبر علیہ السلام باندې و دا مدینه کې شو، ونه پیغمبر علیہ السلام تطبیق د آیاتونو التوسه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری اور روایت نقل کړی دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ ته وی چې عائشہ ما باندې یو کیفیت راغلو، ما نه به خبره هېریدا دنیوي امورو کې، دینی امورو کې نه، د دنیوي معاملاتو خبره. ما به یو کار کړو رانه به یې یو کار مینو کړ بیا هم رانه یو. نو زه دوم یو دو فرشتي رانه یو می سر ته ودرېدا بل خپوته، هغه یوې دې بل نه تاسو کو چې د باندې څه شوي دي، هغه ورته انه قد طب، د باندې جادو شوی دی، سحر شوی دی. وی چا په کړی دی؟ هغه بل فرشتي ورته وی د لبید ابن اعصم يهودي دوولونو، لبید ابن اعصم وی پس کې په کړی دی، وی فی مشتن و مشاطه و جف طلعه، دا قرماو خوشوي د دې نه چا پیره او پرده تا وی. وی دغه پرده کې مشتن و مشاطه د ګمنز، تاسو ګمنز وایي ورته ژمنز، د ژمنز غاښونو کې او د سر مبارک وختو کې. وی و اینا تبا دا کوم ځای ښه دی؟ هلته یو کویو مشهور د یهودو بیر زروان ورته، وی بیر زروان کې دی. حضور علیہ السلام چې را پاسې ده، حضرت علی او حضرت مقداد او حضرت بلال دایته حکم وکړ تاسو لار شي بیر زروان ته ورکوش شي ورته یو کانه به پروتي دا غیلان دی بس غوټه غراو چته کی دوی ورالل غوټه راو چته کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته راوړل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه نو د حضور علیہ السلام د سر مبارک وختو پکې د حضور علیہ السلام یو يهودي خادمو داغه په واسطه دا وخت حاصل کړي او هغه له غوټي ور کړی وختلا. اوس د وخت غوټه پرانیسل بیا ډېر مشکل کار دی، د وخت غوټه پرانیسل ډېر مشکل کار دی. نو جبرئیل امین راغی ورته یو ولس غوټي دی، دا یو ولس آیتونه دي، یو آیت وایا شوف کوا، نو دا به یو غوټه په خپل کولاوي. نو چې دا یو ولس والا غوټه کولاو شي، حضور علیہ السلام وی کما کانما نشط من عقال، عرب چې وختړي نو د دې پړی نه تړي بس دا ګوډه ولوتړي، تاسو مته ګوډه دته عقال وی. حضور علیہ السلام وی دا چې بدن پرانیسته شو لکه وکړه چې ګوډه پرانیسي، بدن می داسې کولاو شو لکه وکړه چې ګوډه پرانیسي. دا دې کنه عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وی چې حضور علیہ السلام ما ته حکم کړو چې د هر فرض مانځنه بعد دا ډول سورتونه تلاوت کوه، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. حضرت عائشہ فرمایي چې حضور علیہ السلام ما سوتن وځ کېده نو دا ډول سورتونه به لاسونو کې شوف کړ، داسې تلاوت وکړ او بیا به داسې بدن باندې لاسو. نو چې کله حضور علیہ السلام یې مریض شو نو ماته وې تی تلاوت کا بیا الله ما باندې راځه. دا وایي نه هر منځنه بعد یو روایت دی. حضرت عائشہ پیغمبر اسلام چې د کېده بیا به ځان باندې تلاوت کو. بیا لومبني صورت کې د دنیوي آفتونو نه پناه ده او په قل اعوذ برب الناس کې د دینی آفت نه پناه ده. دینی آفت یو ده، دنیوي آفتونه ګڼل. دینی آفت خو یو ده، شیطان وایي ورته، سوې ورته شیطان. دنیوي آفتونه بلا ډېر دي. نو دا ولې کې فطری قانون دا دی چې یو بنده فصل کری نو دا غزمه کې زرخیزه ته ګوري، غزمه ته زرخیزه نه نه کم تخم چې ورته ورزول یې غدا نه وکړي غزرغونه نه کی. دویم کله فصل راوخیږي نو صدا سے انسیکټس په ولګي چې دا غي فطرت ته فصل خوړل، صدا سے انسیکټس په ولګي چې دا غي فطرت ته څو تاسو دښمنی نشته خو بس هیڅ نه غیا خوري. نو زمیندار غواړي بزګر غواړي چې دینه به بچي. نمبر 3 د فصل نشونه ماته د نور درنا د سپوږمۍ درنا ضرورت وي، کدانی د فصل نکی سلورم شي یا دریم شي سوابای بیماری فصل باندې راشي خو غټ شوی قریب دې د ځاله غلط لري په فصل باندې
او سلورم شي چې دشمن راشي او فصل ته لور واچي جیلس شي. نو دا څلور قسم آفتونه دي. فصل سره تشبیه دې لپاره ورکړه چې ذهن کې راشي. نمبر 1 هغه انسیکټس چې فطرت دې فصل خوړل. نمبر 2 مناسب رڼا یا ګرمي فصل ته نه ملاوي ده. نمبر 3 سوابای بیماری فصل باندې راتله. نمبر 4 دشمن پلاس باندې فصل تباہ کېده. قل اعوذ برب الفلق تو آیا او پیغمبرا چې پناه غواړم برب الفلق پر رب د سبا باندې. رب الفلق فلق څه ته سبا ته. من شر ما خلق د شر دا شین چې الله تعالی پیدا کړی دی. لکه د فصل د پاره انسیکټس دي. نو د انسان د پاره هم دغه پیدایشي طور څه بیماری دي. څه پیدایشي طور آفتونه دي لکه انسیکټس دي د فصل د پاره دي. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اد شر د تورش پینا اذا وقب چې کله دا تورشي مستقله. نو چې شپه کله مستقله تورشي ډیر شراتونه هغه وخت کې غلغلا پاغه وخت کې قاتل قتل پاغه وخت کې زناکار زناکاری پاغه وخت کې ټول دنیا شیطانتونه چې شپه تورې نه پای کیږي. ومن شر غاسق اذا وقب یوم انا دا چې غاسق کوئی شپې ته اذا وقب چې تورشي. او دیمه دا چې غاسق کوئی سپوږمۍ ته اذا وقب چې کله دا ډوب شي. چې سپوږمۍ ډوب شي شپه تورشي. ومن شر غاسق اد شر د تورش بین اذا وقب چې کله دا تورشي. ومن شر النفاثات اد شر دا پکوهن کو خزونه. چونکه دغه دوه خزي د لبید ابن اعصم لونه دغه سحر کړو کوکلو دی وجه ذکر نه چاوشه د خزوش ذکر نه چاوشه د خزوش بیا دا د کوډو منترو د جادو د سحر د دې دا مسله خزو ته ډیره ملحق وي سره ته ډیره کم ترې یعنی د خزو کسرم کوږي وي جواب یې سکړي صد وطن کې ته هم څه نشته صحیح شو ها نه ډیر کم تر چرته دې شینا متاثر کیږي ها خو زنانه ای کې دا ته پرستی زیات دی یا چې چا کړی یا نه کړی خو که څه ډوړای ورته پلان کړه راته خلک تعویذ ماویز دره باندې کړی وای دا څه کنه دی وجه الله تعالی وای چونکه ایره تو هم زر شکار کیږي دی وجه وان شر النفاثات فیمینن دی نفاثات سره فیمینن دی کو کوهن کې خدای او دا جادوګران ما دوګران چې د دکانداریو په خود چلیږي سړی دا کارونه کوي ډېر کم تر چلته دي صحیح سړی په چا تعویذ باندې نه کې کلاشن کو پراغلی وای تعویذ باندې وړي وخت کې ضربه دا ته انټرکارډ سره کابل شهر انټرکارډ وګړه د پاسه نو په انټرکارډ کې مونږ دیرو انو دا شیګان ولاندې د دنیا د کګړه وا صحیح اوس مونږ ورته دا انټرکارډ نه بهر پدا یو رات باندې د پاسه ولاړو تماشه په کوله د الله د جګړه صحیح اوس هغه تنا یو کس چې کوم دغه کې ګولې وړي د ټانک صحیح دلته اوس یو کس راغی او دا اور سره دی وایرلس سره دی وې تاسو ورته هوټل ته ځنه لاړ شي دا بر زموږ مرګره وې ته ما ته خبر راکړه دا توشه دا جوړ زموږ د دشمنانو مرګري دي دغه غیله سو قومندو کوي دغه سو قومندو کړه غي مرګري او غیله قومندو کوي چې ضربه یې کوي هم دې تختی که په یو ګولې ضربه کوو ټول ختم شي صحیح نو هغه نه کوئی بس ضربه کا. ومن شر النفاثات في العقد اد شر د پکون کو خزنا في العقد په غټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد اد شر د حسد کون کې لا چې کله د حسد کوي چا سره. نو څلور قسمه آفتونه دي. یو هغه چې فطرت ایذاوي داول کې یو هغه آفتونه چې فطرت سره ایذا ضرر رسانی دشمنی نه یعنی د انسیکټ فصل سره یا د فصل مالی سره دشمنی نشته دغه رنګ د انسان د پارم فطری آفتونه د دشمنای د وجنه بس دغه فطرت باندې تکلیف ورکړي انسان الله. یو دویم حالات ورته مناسب نه نامساعد لکه د تور شپې پشان داسې نامساعد حالات ورته لکه تور شپه. دریم څه دشمنان پیدای چې هغه ضرب کول غواړي. ومن شر النفاثات في العقد وبای بیماری او من شر حاسد دای دشمن دی. نو څلور قسمه آفتونه هغه نه پناه وسته شو او دا ټول دنیا سره تعلق لري.